12 میاشتې دي. په 12 میاشتو کې یاد لرئ امام احمد بن حنبل په خپل کتاب مسند احمد کې دا حدیث روایت کړی دی او امام نسائی په سنن کبرا کې دا حدیث روایت کړی دی. ابن ماجه په ابن ماجه کې دا حدیث روایت کړی دی. دریو کتابونو ابا هريره رضی الله عنه هغه نه روایت دی. 12 میاشتې دي خو که په دغه 12 میاشتو کې رسول کریم آقا علیہ السلام یو میاشت ته شهر الله که یو میاشت ته څه فرمایلی شهر الله که یو میاشت نبی علیہ السلام راخشتي رب لا یزال ته نسبت کړی چې دا میاشت شهر الله دا د الله میاشت هغه میاشت په 12 میاشت کې بل نه دا هغه محرم الحرام میاشت هغه د حسنینو کریمینو میاشت هغه د عمر فاروق رضی الله عنه شهادت میاشت هغه د عظیم سانحه او د واقعې د کربلا د هغې میاشت محرم الحرام شهر الله. او حدیث څنګه دی؟ ابا هريره فرمای جاء رجل الى النبي صلی الله علیه وسلم یو صاحب راغی پیغمبر علیہ السلام لراغی فقالا نبی علیہ السلام تیو فرمائل ای الصیام افضل بعد شهر رمضان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو کمی میاشت روجی پس دا رمضان کریمنا ستاسو پنیز ستاسو دا رب پنیز باندے دین پنیز باندے اسلام پنیز باندے پس دا رمضان کریمنا طولو نا بہترین روجی دا دو کمی میاشتی دی. فقال نبی علیہ السلام ورتو فرمائل شهر الله الذي تدعونه المحرم. پیغمبر علیہ السلام ورتو فرمائی رمضان کریم نه پس چې د کومې میاشتې ټولو نه بهترین روجې دي هغه د شهر الله د خدای پاک میاشت رب لا یزال میاشت روجی یا رسول الله رب لا یزال میاشت کومه ده شهر الله کومه ده؟ نبی علیہ السلام فرمائی الذي تدعونه المحرم شهر الله هغه میاشت صحابه چې تاسو هغې ته محرم الحرام وایي. پس رمضان کریم بہترین روجے بہترین روجے. علامہ ابن رجب الحنبلی لیکلی دی چې په دومره 12 میاشتو کې رسول کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام شهر الله چاته فرمایل دغه میاشت ته محرم الحرام تھا. دا د خبرې دلیل دی چې رمضان کریم نه پس روجې او د عبادتو زیات ثواب چې په کومه میاشت کې دی هغه 12 میاشتو کې محرم الحرام میاشت. لہذا بدی کې خپل ملاګانې وتړئ لګ د عبادتو اهتمام وکړئ روزو نسئ نوافل وکړئ تلاوت وکړئ ذکر و اذکار درود پاک